الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو د مخه زه د میډیا والا ډېره شکریا ادا کوم چې دا ستاسې قیمتي وخت او موږ ته راکړي. پرلت خو جهان ته معلومه خبره ده چې د پرلت سره ډېر زیاتوب او ظلم روان دی. پرلت موږ ډېر په سختو ګوندو ټوکو مذمت کوو چې باید د پرلت مسله د نګران حکومت حل کړي. بله خوا ده چې وګورې دغه نګران حکومت دا مسله ویني، خو جان بوجھ کې دی دا شی نه غواړي چې دا شی دی حل کړي، دا دروازه دی خلاصه کړي، د چمن غریب ولس ته د یو روزګار یو سیستم ور برابر کړي. بله خوا ته که ته چیرې وګورې د کم د بلوچستان وزیر اطلاعات زما خیال د جان اچکزی چې کم دی، دا په 100 کې 100% چې کم دی دا دی د پرلت سره ډېر مخالفت تحفظ لري. دی دا نه غواړي چې یا دا دروازه خلاصه سي یا دا د چمن د غریب ولس روزګار شروع سي یا کار وسي. بله دی دا غواړي، دی د نګران حکومت وزیر اطلاعات دی دا نه غواړي چې دا شی وسي. ډېر په زړه پورې سوال دې وکړي، دغه چې کوم ته وایي سیاسي کم لیډران چې دي دا د دې خلکو د وس کار نه دی، یا دا خلک کولی سي. دا ګرده د اسټبلیشمنټ چال دی، دا ګرده سیستم اسټبلیشمنټ چلوي. دا کم نګران حکومت چې دی دا ټوله د اسټبلیشمنټ په حواله د هغه په سیستم چلیږي، د هغه په کینه د هر څه کوي. نو دا ته پرلت چې کوم حل دی دې ته چې ټول ولس یو نه سي، ټولې سیاسي پارټیانې یو نه سي ورته د دې مسلې حل نه راوځي. هغه که پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ده، که NP ده، که جمعیت دی، کومې د پښتنو د غټې پارټیانې دي او کومې سیاسي غټې پارټیانې باید دا ټوله په یو اتفاق سي د دې پرلت غم وخوري. بله خوا ته که ته وګورې په دا وخت کې د پرلت غم صرف او صرف د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سره دی او د محمود خان دغه پارټۍ د پرلت لپاره دا دی لګیا دی. د اسلام آباد پورې ولاړې د غټو سیاسي پارټیانو د لیډران سره ولیدل او انشاءالله ډېر ژر به په دا پرلت په حواله محمود خان چې دی هغه به خپله کم د پرلت زیری دغه به واوري. ډېره